الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. زما قدرمنو مسلمانانو خوندو او مندو، الله تبارک وتعالى و دنیا ته انسان راواستوي. دغه انسان نو مکمل د دې انسان د ژوند د کامل کېدو لپاره انبیاء راواستوي. انبیاء کرامو و دې انسانانو ته د ژوند طریقه ورشوله، حتی کې تر دې پوری چې ګوله په کم لاس خوري دا هم ورشول، او تر دې حد پوری ورشول کله یو مسلمان سره روغبړ کوي ملاقات کوي دا هم ورشول. نو په دا وجه باندې دین اسلام دا زموږ د انسانیت لپاره مکمل د ژوند تیرولو طریقه ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ژوند باندې و دنیا ته دا وروښول چې دا ژوند په اسلام کې دننه د اسلام په چوکاټ کې څنګه تیرول پکار دي. نبی علیہ السلام دغه رنګ ژوند تیر کوي و ټوله انسانیت ته دا وروښول. په دې کې یو اړخ د ژوند هم نه دی پرې شي چې هغه د سنت او د شریعت مطابق نه وشول. هغه که خوشحالي وي که غمي وي، هغه که د انسان خوراک وي که چشاک وي، هغه که د انسان انفرادي ژوند وي که اجتماعي ژوند وي، دا ټول نبی علیه الصلاة والسلام د الله د وینا مطابق خپل امت ته وروښول. نو زموږ تاسو په معاشره کې یو لازمي او اهمه خبره چې هغه د نکاح او رشته دا هم موږ ته قرآن هم راښولی دی، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم راښولی دی. په دې باره کې هم یوه خبره په قرآن او په حدیث کې موجوده ده که یو نارینه یو زنانه یا یو مور یو پلار د خپل اولاد دپاره یا یو ورور د خپل ورور دپاره یا ورور د خپلې خور دپاره رشته کول غواړي، نو د هغه دپاره څه شرایط دي څه اصول دي هغه به انشاءالله نن موږ تاسو په بیان کې اورو. او اول به دا نیت کوو چې دا خبرې ما واورېدې، دا خبرې زما نه دي، دا خبرې د کتاب الله غدي، د الله پاک غدي، دا خبرې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم غدي. نو لہذا تاسو به دا خبرې ډېره په توجه سره اوري، ډېر په خیال سره به اوري، او دا خبرې به بیا برته وبلي مسلمان خور ته وبل مسلمان ته به رسوي چې هغه ته دا خبرې ګټه وکړي، هغه هم عمل پر وکړي، د هغه هم ژوند بچاو شي، په ژوند کې د نقصان څخه وساتل شي. نو قدرمنو الله تبارک وتعالی دې دنیا لره یو د مسلمانانو دپاره یو رشته راستولې ده چې هغه رشتې ته موږ تاسو وایو نکاح. اوس که د یو سړي لوڼې دي یا یې زامن دي یا د یوې زنانې لوڼې دي یا یې زامن دي، د دې لپاره دی نکاح ګوري، رشته ګوري، یا د زوی لپاره نجلۍ ګوري یا د لور لپاره یو ښه نیک سیرت با عمله هلک ګوري. د دې لپاره شریعت چې یو څو خبرې بیان کړي دي هغه خبرې تاسو زده کړئ، بیا عمل پر وکړئ، بیا کله دا موقع راغله د رشتې او د نکاح دا خبرې په یاد ساتئ، ان شاء الله بیا به تاسو د نقصان څخه د همیشه د پریشانۍ څخه د همیشه د بغارو څخه به موږ تاسو الله پاک وساتي. تر ټولو د مخه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الدنیا متاع، وای دا دنیا چې دا ټول د فائدې شیان دي په دې دنیا کې، وخیر متاعها المرأة الصالحه، لیکن دغه فائدې په شیانو کې تر ګردو ښه د فائدې شی چې دی هغه نیکه زنانه ده چې یو انسان یې خپل زوی ته راواده کړي، یو انسان خپل ورور ته واده کړي. نو نن سبا زموږ په معاشره کې په 15 کورو کې که وګورې هلته خامخا یا خو هلک چې دی هغه د خپل کور والا څخه پریشان دی، یا زنانه چې ده هغه د خپل خاوند څخه پریشان دی. مطلب په رشتو کې موږ چې یو نن سبا ډېر پریشان دي. نو د دې لپاره تاسو یو څو خبرې د قرآن او د حدیث واوري چې په هغه خبرو باندې تاسو سر خلاص کړي او عمل ور باندې وکړي، بیا به انشاءالله موږ د پریشانۍ او د ستړیاو څخه الله پاک وساتي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. نبی علیه السلام فرمایي وای ګر سره که یو څوک د خپل زوی لپاره نژور ګوري نو هغه نژور په څلورو صفتو باندې خلک خوښوي، یا خو هغه مالدار وي، یا خو هغه په رنګ شایسته وي، په درخته شایسته وي، دریم دا چې د هغې خاندان او نسب ډېر شوي، څلرم دا چې هغه نجلۍ دینداره وي. نبی علیه السلام فرمایي وایي د دغه څلورو صفتو د وجې نارینه چې دی هغه یوه زنانه په خپله نکاح کې راولي، یا یوه مور چې ده د خپل زوی دپاره دا رنګه نجلۍ خوښوي. لیکن نبی علیه السلام فرمایي که چیرې په دا څلورو صفتو کې د دیندارۍ صفت په یو نجلۍ کې موجوده و نو بیا هغه نکاح ته د خپل زوی دپاره وکړه، هغه رشته د خپل زوی او د خپل ورور دپاره وغواړه، په دا کې به ستا د دواړو جهانو کامیابي. نبی علیه السلام فرمایي وای بس که دې چیرې د دیندارۍ خواته وکتل نو په هغه وخت کې بیا یقینا ته کامیابه شوې په دې رشته کې. دا رشته چې دا به د همیشه دپاره ستا خپله رشته وي، که دې نژور وله هغه به د همیشه دپاره د خپل زوی کور والا وي، په کور کې به خوشحالي وي، په کور کې به امن وي. ولې په دې باندې چې تا د نبي علیه السلام خبره ومنه. که چیرې داسې وو په یوه زنانه کې هغې کې ښه سکه شته، د هغې رنګ او قد و قامت هم ښه دي، لیکن په هغې کې مالداري هم ده او د هغې خاندان هم ښه دی، لیکن دینداره نه ده، نو د دارنګه زنانې څخه ته خپل ځان وساته چې یوه زنانه د خدای پاک حکم پر ځان نه جاري کوي، نو هغه نجلۍ چې کله ستا کور ته راله سبا به ستا د زوی چې د دې خاوند کېږي د هغه حکم هم پر ځان نه جاري کوي. سبا که د خواشي یا د خسر یو خدمت ولو بیا هغه ته هم دا ځان نه تیاروي چې یوه زنانه یوه نجلۍ د خدای پاک په حکم کې چورت نه وي، نو هغه زنانه هغه نجلۍ بیا د خپل خاوند د خپلې خواشي د خسر په خبره کې هم چورت نه وي. هغه زنانه بیا د خپل اولاد هم سم تربیت نه کوي، ولې چې یو څوک د خدای پاک رنګه عظیم خدای پرېږدي نو هغه بیا د اولاد په خدمت کې د اولاد په تربیت کې هم کمزوري وي.
او دویمه خبر کچيري نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای تاسو کورته یعنی مثال کې طور پر د یو سړي لور ده یا د یوې ښځې لور ده هغه د نکاح او عمر ته رسېدلې ده اوس نبی علیه السلام فرمایي کچيري تاسو کورته یو دارنګ مرکه رااله یو داسې رشتہ رااله چې وای دا ستاسو لور موږ وزوي ته یا زما ورور ته په نکاح کې راکړه نو نبی علیه السلام فرمایي پر دا موقع باندې به څه کوي پر دا موقع باندې به ته ودا خبرې ته ګورې چې هغه د کم الک د پاره دا رشتہ د نکاح غواړي د هغه و اخلاق ته به ګورې د هغه و دینداری ته به ګورې نبی علیه السلام وايي دوه خبرو ته وګوره یو دینداری او یو اخلاق کچېره دا دوه صفته په هغه الک کې موجوده وو نو بیا د هغه سره نکاح وکړه بیا دا خبره ماته دا موقع دا خبره دا مرکه بیا هر ورځ تعالی نه راځي نبی علیه السلام وايي کچېره تا دارنګ نه وکړو نو بیا په مځکه کې فساد جوړ شي په مځکه کې بیا پریشانی او اختلافات جوړ شي په مځکه کې بیا شرونه او جنگونه جوړ شي نو که یو سړی دارنګ نه کوي چې هغه د دیندار الک مرکه راسي د لور له د خور د پاره د شریعت حصہ ده په دا کې هیڅ پابندي نشته او دای د هغه دینداری او اخلاق ته نه وګوري یا پیسو ته وګوري یا نوکری ته وګوري یا خاندان ته وګوري یا ودی ته وګوري ورنګ ته وګوري نو ودین ته ونه ګوري نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ک چا دارنګ رشتہ وکړه هغه به یقینا پریشان وي هغه به یقینا د ستړو سره مخامخ وي په دې باندې تاسو چې کله د خپل لور یا د خپل خور رشتہ یو ځای کوي نو الته د هغه الک او اخلاق ته ګوري د هغه الک و دینداری ته ګوري چې کوم الک د الله پاک خبره نه ضایع کوي یعنی دینداری کوي چې کوم الک د انسانانو خیال ساتي یعنی د اخلاق ژوند کوي نو هغه چې دی هغه به زما او استاد د لور یا د خور د هغه سره هم سم د مسلمانانو د انسانانو رنګ ژوند کوي بیا په قران کې کوم تاسو وګورو په قران کې د دې په اړه کې موږ څه ملاويږي دا موږ د احادیث څخه دا خبرې وکړې په قران کې به تاسو ته یو دوه خبرې وکم په قران مجید کې الله تبارک وتعالى فرمایي په شلمه سپاره کې چې کله موسی علیه السلام مدین ته رالی د شعیب علیه السلام علاقې له نو موسی علیه السلام ډیر ستړی شو تر غرو سفر کړی وو مزلونه کړی نو رالی یو ځای کې نشتی چې وې کتل د مخامخ د کلی والا راووتو د طالب څخه یا د باوړی څخه د برمې څخه د تا څخه د دې څخه اوبر اباسي د هغه څاپ خپل باندې غټ غټي ډبرې پرتی دي دا 15 واته کسان سره یو ځای سي بیا دغه ډبر را لیري کې بیا د کلی والا د خپل ضرورت اوبر او باسي موسی علیه السلام چې دا ځکه ته ګوري الته د شلج پر فاصله باندې یو څليري الته یو دوی نجونی ولاړې دي د کور خپل پسونه دي وزي دي دا ور سره دي د دې لپاره راوستلې دي چې د دې تاسو اوبر او باسي د پسونه وبکی برته کور ته ولاړې دا غوین نجونی چې دي دا د شعیب علیه السلام لونی دي شعیب علیه السلام دومره سپینجری دي چې خپل دا کار لنه راکړي د کمزوري او د ضعف د وجې دا غوین لونی راوستلې او موسی علیه السلام په دې نه دي خبر چې دا د شعیب علیه السلام لونی لیکن چونکه کلی والا د دې دوه نجونو سره ناجایز کوي اول ودی ته وبنور کوي وای چې موږ لاړ شو بیا به خپل ډبرې را لیري کوي بیا به د پسونه دا رما وبکی هغه کلی والا چې ولاړو بیا موسی علیه السلام را لې دا ډبرې په خپل را لیري کې نو موسی علیه السلام ته خدای طاقت ورکړی ولو هغه د موسی علیه السلام د نبوت طاقت ولو د موسی علیه السلام د جلال طاقت ولو هغه ډبرې چې په 15 کسانو نه لیري کې موسی علیه السلام یې کړي را لیري کې بیا په څولاغه کې اوبر اويستلې و دا دوی جنونو ته ویل چې تاسو د خپل پسونه د خپل وزې د خپل رمه دا په اوبکی بس بیا تاسو ولاړی نو دا څنګه وکړو وبای وراويستلې هغه پسونه رمه او بکړه نو دا جنونی روان شوه د خپل کور په خوا باندې کور ته چې ورسېد شعیب علیه السلام ورته وایي چې ازویا تی خو ډیر وخت رالاس نور کله به تاسو 2 غنټه بعد رالاس نن 2 غنټه وخت رالاس دا څنګه کیسه ده انو الونو کیسه ورته وکړه چې بابا جان الته یو سړی راغلی وو هغه سړی دغه ډبرې لیري کې ډیر طاقتور وو یکړه ډبرې لیري کړي او بیا اوبر اويستلې موږ د پسونه ورما وبکړه موږ څنګه نن وخت رااله نور کله چې موږ لیري کوله موږ زنانه وو کمزوري وو موږ به وخت ولګی چې ډبرې به میرالي کې برته به ډبرې هغه صاحب باندې سمې کړي نو نن هغه نارینه چې هغه ځوان چې هغه د موږ سره په دې باره کې مدد وکړي شعیب علیه السلام حیران شول او لور ته ویل چې ولورسه هغه ځوان ته هغه بابا ته هغه مشر ته یعنی موسی علیه السلام هغه ته وایي تراس ما پلار دی غواړي نو چې کله هغه رااله او موسی علیه السلام ته ویل چې ما پلار دی غواړي وای تراس نو په دا دوران کې موسی علیه السلام روان شو تفسیرونه دا خبره راوړي وای کله چې موسی علیه السلام روان دی د شعیب علیه السلام لور ته ویل ول ما شاته روانه ست ما تر مخمزه ته نامحرمه یې ماستر کې پرتا ونه نشي او حتی کې چې بعضی کتابونه دا راوړي و چې په کومه کوڅه باندې کاټیږي په هغه خوا باندې د بره ورته وځه په پوهېږم چې په دا کوڅه کاټیږي نو چې کله دی ورسېدو موسی علیه السلام ورته ویل چې دا رنګ د فرعون سره تنګ شوم هغه چې ولو په ما پسې خلک راواستول زه نیولم چې ما گرفتار کی په جیل کې مواچی نو ځکه ما ستوي علاقې ته سفر راوکي نو شعیب علیه السلام ورته ویل اوس بیغمه سه اوس زموږ په علاقې کې دلته یو پریشانی نشته دلته یو څوک تاسو نیولای دا هغه بعد د شعیب علیه السلام لور چې دا و شعیب علیه السلام خپل پلار ته وایي چې بابا دا سړی د ځان سره ملګری ک د ځان سره ولګوه د ځان سره شپانه ک د ځان سره په یو کار کې اخته ک زموږ کور کار ورا کوي موږ به وته تخپل د میاشتې تنخواه ورکو هغه په څه وجه ولګوه په دا وجه ولګوه چې دا سړی چې دی دا صحتمند او طاقتور هم دی ایماندار هم دی طاقتور په دې دی چې کله الته د څاڅه د ډبرې را لري کولې یکړې د څلور کسو د 15 کسو ډبرې را لري او ایماندار څنګه دی چې پر لارې موږ روانو دوه ماته ته شاته راځه ته چې نامحرمه یې ماستر کې پتاونه نشي دومره تقوا او ایمانداری پکښې ولا نو په دې باندې د ځان سره ولګو بابا شعیب علیه السلام ورته ویل او موسی علیه السلام ولته داسې کوه اته کال د ازموږ د کور پسونه راګوره اته کال چې پرسلو د هغه بعد زما د لور نکاح او رشتہ د تاسو سره کوم کچېره تا لس کال د موږ سره د پسونه وکتل بیا خو ډیره ښه خبره نو دلته شعیب علیه السلام او موسی علیه السلام ته د لور د نکاح ولی وای دا خبره واوري قدرمنو دا خبره د پاره دراله
شعیب علیه السلام په دې وجه موسی علیه السلام ته د لور په نکاح کې ورکوي چې په موسی علیه السلام کې 2 صفتونه ولیدل. یو دا ولو چې صحتمند ولو، ځوان ولو، طاقتور ولو، او دویم دا چې تقوادار ولو. د شعیب علیه السلام ولونو ته سترګې نه دي اړولې. شعیب علیه السلام لونو ته ویل چې تاسو ماته شار راځي، خالی مازي زم وخت سم چې ما سترګې پرتی ونه نشي. نو ځکه شعیب علیه السلام ورته ویل چې پتا کې دا 2 صفات دي، په دا وجه باندې ز خپل لور ته په نکاح درکوم. نو قدرمنو تاسو خپل سوچ وکړئ چې موسی علیه السلام کې کوم صفاتونه و چې شعیب علیه السلام خپل لور په نکاح ورکړه. تاسو کچيري د خپل لور یا د خپل خور یا د رنګ د یو مسلمانې زنانې د نکاح لپاره تاسو څخه څوک مشوره واخلي، نو تاسو به دا خبر ورته کوي کچيري په الګ کې دا 2 صفات موجوده دي. یو الګ صحتمند دی، طاقتور دی، او دویم په هغه کې تقوا او دینداري ستا. کچيري الګ کې دا 2 شرط موجوده دي، بیا خامخا نکاح سره کوي. هغه نکاح مزندوي، هغه نکاح بیا تاسو ته نه ملاوي شي. نن سبا هغه نارینه نه دي چې کوم تاسو تعریفونه اوریدلو. نن سبا دغه د تقوا والا، ایماندار، صحتمند دا ډیر کم دي. لہذا چې هر وخت دا رنګ مشوره سو یا د تاسو یو چا پښتنه وکړه، تاسو به ودا 2 خبرو ته ګوري. اوله خبر چې هغه ځوان چې کم دی چې هغه لپاره دا مرکه کیږي، هغه به صحتمند وي، په صحت کې به مضبوط وي، دا یو. او دویم هغه به تقوادار او پرهیزګار وي، هغه به بې دین نه وي چې یو سړی د خدای د لارې څخه مخ اړوي شي. خدای دې نه کوي هغه سبا د خپل کور والا سره هم بد چلنه کېدای شي، هغه د هغه به احترام کېدای شي، قدر نه کوي، خدمت نه کوي، ګوله او پیاله به نور پر کوي. وجه ولې نه پوره کوي؟ په دې وجه چې یو سړی د خدای په حکم کې چورت نه وي، لمنځ او تقوا نه کوي، نو هغه د انسان په حق کې هم چورت نه وي. نو قدرمنو دا خبره به تاسو په ذهن کې خامخا پرته وي. کچيري ستا لور وي یا خور وي ته په نکاح ورکوي، په زوم کې یعنی په الګ کې به داد وي خبري وي. یو به صحتمند وي او دویم تقوادار به وي. که تقوا نه وپکشه قدرمنو دا بالکل تاسو د پاره د نقصان خبره چې ګر دا خبره په معاشره کې مشهوره شي چې وتقوادار ځوان ته خلک لور یا خور ورکوي. نو دا ځوانان به تقوا شروع کی کبه نه کی شروع، یا د وامه یا د رامه، یا د خدای د پاره یا د نکاح د پاره. لیکن چې تقوادار شو نو بس بیا معاشره سم وسوله. او چې تاسو دغه رنګه تاسو د خپل زوی د پاره یا د ورور د پاره یا د یو بل وراره د پاره تاسو انجلی پیدا کوي چې په نکاح کې انجلی ورته پیدا کړي، او تاسو په هغه انجلی کې تقوا ګوري. که تقوادار ولا نو هغه انجلی مش خپل ورور ته یا خپل زوی ته یا وراره ته غواړو، نو بیا کنجونی دا واوري، نو هغه انجونی به هم بیا تقوا شروع کی، لمنځ به شروع کی، پرده به شروع کی، حیا پکې راشي. نو دغه تقوا که د خدای لپاره وکي، کې د واده او د رشتې لپاره وکي، هیڅ بد خبر نه ده. تقوا یې شروع کا، په معاشره کې به هم تقوا راشي. بیا دغه انجلی چې تا کور ته رااله، ستا په کور کې به هم تقوا وي، د لمانځه پر وخت به لمونځ کوي، د پردې پر وخت به پر سر پړونی وي، پرده به کوي. که نامحرمه څوک کور ته راشي بیا به د هغه سره مجلس او غپ نه کوي، بلکې د هغه تقوا مطابق مده خپل پرده او خپل ځان بساتي. او دغه زنانې څخه دغه الک څخه چې بیا کم نسل پیدا کیږي، هغه به هم بیا تقوادار او دیندار وي. هغه په څه وجه باندې قدرمنو تاسو وګورئ چې په کم لوشي کې چی شي، هغه لوشي څخه هغه شی راوځي، بل شی نه راځي. نو دا هم چې په کم الک او په کم انجلی کې تقوا وي، د هغه څخه پیدا شوی اولاد به هم هغه رنګ تقوادار وي. خدا نه خواسته کچيري یو بيدینه انجلی تا خپل زوی ورور ته وغوښته، یا یو بيدینه الک دي د خپل لور د خپل د ورېرې د پاره یا د لور د پاره یا د خور د پاره تا فیصله وکړه او هغه ته ورکړه، نو بیا به د ګرد عمر د پاره چې هغه څنګه دی دغه رنګ به اولاد وي، هغه انجلی به هم په بغار وي، هغه خور هغه لور به هم په بغار وي. کچيري الک وي هغه به هم د ټول عمر د پاره په بغار وي. ولې دا خدای سي رشتہ ده نه دا سي چې سهار دی دا رشتہ وکړه ما شام لا بدل کړه، دا هم نشته. او نه دا سي چې مخ جنی واړه د دې لارې څخه بیا مخ هم نه اوړي. ولې دا د ژوند حصہ ده، بیا خو دنیا جهان هم پر تا باندې خان دي. نو قدرمنو چې د نبی علی السلام خبره ومنو او د قران د آیت او د واقعې څخه مستاسو نصيحت او عبرت واخو، نو په دې کې زموږ د دواړو جهانو ګټه ده. الله تبارک وتعالى چې کوم حکم کوي په هغه کې د انسان خامخا ګټوي، که څه هم هغه ګټه و انسان ته ښکارا کیږي نه، لیکن په هغه کې ګټوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ماته توایي چې وایي د انجلی سره په څلورو صفاتو باندې نکاح کیږي، یو د هغه شایست، دویم د هغه مال جائیداد، دریم د هغه نسب او خاندان، څلورم د هغه دینداری او تقوا. په دې څلور سره کې وایي ته دینداری او تقوا ته ګوره بس ته کامیاب یې. نو خدا نه خواسته کچیر موږ د دې دینداری سمخ واړوي، موږ خالي دې ته کتل چې تعلیم کړی دي، موږ دې ته کتل چې په رنگ شایسته ده، یا موږ دې ته کتل چې مالدار دي، یا موږ دې ته کتل چې ښه خاندان او غټ خاندان والا دي، لیکن دینداری ته نه کتل. سبب دغه انسان د درو وجو څخه پریشان وي. یو په دا وجه باندې چې د نبی علی السلام په خبره عمل نه وکي، دا به خامخا پریشان وي. او دویم په دا وجه باندې چې یو سړی د خپل ځان لپاره شن نه خوشوي، نو هغه بل انسان هم بیا شن نور سره کوي. او دریم دغه زنان څخه یا دغه الک څخه چې کم اولاد پیدا کیږي، هغه به هم دغه انسان تنګوي، هغه به هم دغه انسان سره ستړی او تاریخ ژوند تیروي. نو په دې باندې قدرمنو د موسی علیه السلام لس کال تیر کړل د چیش لپاره، د دې لپاره چې د شعیب علیه السلام د لور سره نکاح وکړي. نو خو مطلب دا وو په قران مجید کې دا یو خبره راځي، دا ما تاسو ته ونه کړه چې کله د شعیب علیه السلام لور را روانه ولا موسی علیه السلام ته ویل چې ما پلار دی غواړي. په دا دوران کې وای دا په پرده کې ولا، دا په چادرې کې ولا، دا په غټ پړونی کې ولا، دا په حیا کې ولا، دا بالکل په ستر کې رااله. و موسی علیه السلام ته ویل چې ما پلار دی غواړي. نو قدرمنو په زنانه کې هر څو ډیر صفاتونه راجمع شي، هر څو کمالدار وي، هر څو د دې خبرې اسدي، هر څو د دې صحت او درخت
کمالدار وي. لیکن که حیا نه وپکښې نو بیا په یاد لرئ چې دا زنانه دا د مستقبل دپاره واره و انسان ته نه کوي، دا د مرکې اړ نه ده، دا په مرکه نه ارځي. ما تاسو ته ویل د شعیب علیه السلام لور چې وه هغه ډېره په حیا را روانه وله، ځکه خو موسی علیه السلام 10 کاله دا قرباني یوړله چې ول دغه حیاناک نجلۍ زما په نکاح کې راشي. نو قدرمنو د نبي 10 کاله ژوند دا صرف د دې دپاره چې په نکاح کې مې یوه دینداره ښځه راشي. سبا به وایي زما اولاد هم دینداره وي، زما په کور کې به ماحول هم دینداره وي. که زما کره یو څوک رالی هغه انسان به هم زما د کور د دیندارۍ څخه متاثره وي، او دا دینداره زنانه به زما و اولاد ته حلاله ګوله ورکوي. دا زنانه به زما د اولاد دینی تربیت کوي. هغه په یو واقعه کې راځي چې وایي یو انسان په غلاو باندې اخته شو، په غلاو باندې چې اخته شو غلاوې کولې آخري کې په غلا کې یو سړی مړ کړ، چې یو سړی هم پسې مړ کړي، حکومت ونیوي و جیل ته یې کړي، قاضي فیصله وکړه چې دا سړی به پانسۍ کېږي. نو آخري کې چې دی پانسۍ کوي ودته یې وویله چې ستا آخري څه ارمان دی چې هغه دې پوره سي، د هغه بعد ته پانسۍ کېږي، یعنې و 2 بجو ته ستا 10 منټه پاتې دي، یو آخري ارمان موږ ته راوښایه، د هغه بعد پر 2 بجې ستا پانسۍ. ده ورته وویله ویل ته زما مور ماله راوبولئ چې دا زما مور زه ووینم، دا زما آخري ارمان. هغه مور وراوغوښتله، مور یې د هلته ورته ولاړه وله، زوی دی چې مور یې وراله، ده ورته مور ته ستا زبه ته د خولې څخه راوباسه. هغې چې د زبه راویسته ده په د خپلو غاښو باندې د مور زبه ټینګه کړه، جینې کشه کړه شاته، د ډېره خشمه د ډېرې غصې. نو کوم ولاړ خلک چې وو هغه ورته ویل ظالمه مور دې ده، ته ولې دا رنګه کوې؟ ده په جواب کې ورته وویله ویل ما چې کوچنۍ غلاوې شروع کړې دا مور پر ما غږ نه کوي، زما په غلاو باندې خبره وله، دا مور نن و پانسۍ ته زه ودرولم، که اوله ورځ دې پر ما غږ کړی وای و ما ته یې سزا راکړې وای چې په لاخې راسره کړی وای و زما وفلات یې ورښولی وای، زما تربیت یې کړی وای، نن به زه نه پانسۍ کېدلی چې ما غلاوې کولې دې غږ نه کوي، اخر کې د ما څه مړي وسو، نو نن پانسۍ ته چا ودرولم؟ دغه زما مور ودرولم. نو قدرمنو که چیرې د کوچنیانو مور تقواداره نه وي، دینداره نه وي، هغه د خپل اولاد تربیت هم بیا نه کوي. چې یو سړی په خپله تقوادار نه وي هغه به بل انسان ته د تقوا کم تربیت ورکړي. په دا وجه باندې تاسو چې کله د رشتې په باره کې یو ځای معلومات کوئ، یا د زوی دپاره یا د ورور دپاره یا د هر مسلمان دپاره، نو هلته به تاسو د تقوا خاص خیال ساتئ. ولې چې نبی علیه السلام کومه خبره کوي تر هغه پوهنه بیا بله نشته په دنیا کې. نو نبی علیه السلام ډېر پوه دی، د ډېرې پوهنې بعد یې دا خبره وکړه چې تاسو کله د خپل زوی دپاره یو نجلۍ ګورئ نو تاسو به د هغه نجلۍ و دینداري ته ګورئ، و تقوا ته به ګورئ، د هغې د شایست او د قد و قامت څخه به نه پریشانه کېږي. که ټیک رهي په یو نجلۍ کې تقوا وله بیا یې د نورو صفاتو ته وګوره، ښه خاندان والا یي، هغه جایداد او پیسې لري، هېڅ خبره نه ده، هغه چې بیا سبا ستا کور ته راشي بیا هغه صبر لري، هغه جایداد او خاندان والا. او دریم که چیرې هغه د ښه حسب نسب والا وي و دې شانو ته ګوره، د دې شانو خیال وساته د دې صفتو، لیکن د تقوا والا صفت چې پرې نږدې، که هغه نور صفتونه پرېږدې هم هېڅ خبره نه ده. مطلب یو زنانه ده هغه په رنګ دومرې نه ده ښایسته، تا خپل زوی و ورور ته وغوښتله، نو اوس دا رنګ او دا ښایست چې دی دا به د 5 ورځو د 10 ورځو د کالو د 5 خبره ده، بیا خو دغه ښایست د وخت سره ختمیږي، لیکن د دغه نجلۍ د دا زناني اخلاق د دې دینداري دا نه ختمیږي، دا به تر قبره پورې، حتی کې د قبره بعد به هم دا تقوا جاري وي. ولې دې په دنیا کې په ژوند کې و اولاد ته د تقوا تربیت ورکړی وو، هغه اولاد چې ژوندی وي دا کمړه هم سي، هغه اولاد به دې له دعا کوي، دې له به نفلونه کوي، دې له به عبادت کوي، ښه ژوند به کوي، نو دا به په قبر کې وي. سبا که د دې لور واده سي خلک به وایي شاباش پر هغه مور باندې چې دغه لور ته تربیت ورکړی. اوس هم په ډېرو کورو کې دا رنګه زنانې ود سوي دي چې خلک د هغې مور پلار لره دعاوې کوي، ولې هغو تقوا ورښولې وي، اخلاق او تربیت ورښولې وي، او ډېرې بدرنګه هم وي چې هغو نکاح کوله و تقوا ته یې نه کتل، نن و هغه زنانې ته هم دوی بددعا کوي، د هغه زنانې و مور پلار ته هم بددعا کوي. دا بددعاوې دي هغه ته نه کوي، دا بددعاوې دي ځان ته وکړي چې تا د نکاح پر وخت باندې د مرکې پر وخت باندې د دغه نجلۍ تقوا ته ولې نه کتل، د دغه نجلۍ پردې او حیا ته دې ولې نه کتل، دغه نجلۍ د باندې په بازارو ګرځي که یا که ګرځېدله هغه بیا د یوه نارینه څخه نه بیریږي، نه د نارینه خبره پر هغې اثر کوي. دا رنګه زنانې څخه ځان وساته. دا د زنانې په صورت کې دا ته و خپل زوی ته و خپل ورور ته و وراره ته ته د همیشه دپاره یو ناجوړي یو ټینشن وراچوې، دا د خپل اولاد سره بد مه کوه. لهذا چې کوشش مو وشي قدرمنو د زنانې اول دا 2 صفات خامخا ګورئ، یو تقوا، یو پرده، چې دا په زنانو کې ول انشاءالله هغه زنانه بیا هېڅ کله په رشته کې نه ناکامه کېږي.